اتیا کال عبادت کړو حضرت زکریا علیہ السلام ایوب علیہ السلام حزقیل علیہ السلام یوشع علیہ السلام اتیا کال عبادت کړو چې دا فضیلت بیان کو اصحابہ راشد چې یا رسول الله تم عمر خود مونږ نه د عمر خدای په پردوش په دوه کار کوي اتیا کال مسلسل عبادت کول دا ډېر ثواب دی چې ارزو تمنا پر عزت اعلی الله رب العزت علیم بذات الصدور دې صحابه د زړونو ته چوکات جبرائیل علیه السلام راوړي وو چې مبارک دی هغه سورته ورته دی سورته قدر ورته شروع وو چې وحی راغلی دی چې دا ليله القدر تاسو په امت چې د یو شپه عبادت کوي الله رب العزت ورته الله کار زیات ثواب ورکړي دا صرف چې امت ته ملاوي د شپه الله رب العزت په کلام کې فرمایي ان انزلناه فی ليله القدر دا شپه د ليله القدر چې دا هغه شپه چې قرآن پکې نازل شوی وما ادراک ما ليله القدر تاسو څه پته ده چې د شپې څه قدر او قیمت دی څه معلومات ده تاسو ليله القدر خير من 1000 شهر دا شپه چې د قدر ده دا ليله القدر شپه چې دا ډېره غوره بهتره ده د زرو میاشتو نه زیاته بهتره ده د زرو میاشتو سړی حساب وکړي 3 کاله او څلور میاشتې راځي خو دا حد پکې نه ده مقرر کړی چې آیا د زرو میاشتو برابر عمره ثواب دی نه او دا یې مقرر کړی چې څو چنده لس چنده دې زیات دی سل چنده دې زیات دی زر چنده زیات دی لک چنده کروڑ چنده دې زیات دی حد نه ده مقرر کړی الله رب العزت ليله القدر خير من 1000 شهر ډېره غوره ده د زرو میاشتو نه سوره انعام کړی الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو امت باندې چې یو شپه دا یو شپه باندې عبادت وکړي الله رب العزت ورته دومره اجر ثواب ورکړي اول ځکه بل څه تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر ولا شپه باندې چې دي ملائکه راځي جبرائیل علیه السلام راځي هر تاریخ خیر د حکم راوړي د الله رب العزت حکمونه راوړي د الله رب العزت رحمتونه راوړي د شپه باندې د خیر دعاګانې راوړي د خیر کارونه راوړي سلام دا شپه چې دا د سلامتیا والا ده دا د امن والا ده دا د برکتونو د رحمتونو والا شپه ده داسې نه ده چې بس معمولي کوم د شپه نه په دې شپه باندې سلامتیا وي هي قائمه وي دا داسې نه ده چې یو وخت پورې ورځي او سکټ وي یا له وخت پورې نه هي حتی مطلع الفجر حتی تر هغه پورې چې د ماښام د غروب نه څخه شروع کېږي صبح صادقه پورې دا شپه وي چې معمولی کوته لږ وخت د شپه نه تسمعي دا دا اوږده شپه ده ډېره قیمتي شپه ده څومره عبادت پکې کولی شي وکړه الله رب العزت په دې باندې اجر او ثوابونه ورکړي سړی حیران شي زما عزتمند دا رمضان میاشت ډېره د عبادت میاشت ده خو د اخري عشرو چې څومره فضیلت ورکړی د الله رب العزت څومره ثوابونه ورکړي یو د ليله القدر په شپه باندې جبرائیل علیه السلام په سره د نورو ملایکو راکوز شي ټول فرشتې ورسره راکوز شي سدرة المنتهی نه فرشتې ځان سره راځي هغه چې غټې فرشتې ځان سره راکوز کړي او په دې علاقو کې په دې کوڅو کې دې ځایونو کې ګرځي ليله القدر په شپه باندې که یو کس ولاړ وي لمونځ کوي ذکر کوي اذکار کوي که په ناسته کوي که په ولاړه کوي هغه دعاګانې غواړي هغه عبادت کوي هغه باندې دا امین وي په دعاګانو باندې عبادتونه یې قبلېږي عبادتونه باندې رحمتونه دعاګانې ورته کوي مسافرین ورسره کوي په دغه شپې باندې دعا یې نو د الله رب العزت طرف نه دا زموږ ته دا یو شپه چې کومه ليله القدر ملاوه شوې ده دا ډېره قیمتي شپه ده زما عزت د دې ډېر فضیلت راغلی دی الله رب العزت په خپل کلام کې خپله فرمایلی دی د دې کې هېڅ شک شبهه نشته د الله رب العزت کې صورت نازل کړی چې سړی سوچ وکړي دومره معموله غوندې شپه باندې دومره معموله غوندې وخت باندې الله رب العزت څومره انعامات ورکوي یو سړی به اتیا کاله عبادت به کوي لګیا به دا به څه خوبونه پکې کوي دا به پکې قسمه قسم کارونه کوي یو کس د الله رب العزت په معمولې غوندې شپه باندې عبادت وکړي دا شپه کومه شپه ده زما عزتمند دا آخري عشره کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان تاسو دا شپه چې ده دا تلاش کوئ د ليلة القدر په آخري عشره کې تلاش کوئ او ولې تاسو شپه کې تلاش کوئ
دا شپې کومې دي 21مه ده 23مه ده 23مه ده 20مه ده 29مه ده دې شپو باندې تاسو دا تلاش کړئ تاسو وګورئ دغه کې د عبادت په دې شپو د قدر او قیمت باندې پوه شئ یو کس به د قدر په ماته څنګه نصیب کېږي د دې علامه څه ده ليلة القدر هغه ته وایي چې کله کومه شپه باندې ستا باندې عبادت کوي ذکر کې تلاوت کې اذکار کې خشوع حضور پیدا شوه ستا د زړه نرم شو بس دا د ليلة القدر علامه ده بس دا ليلة القدر راغلی هغه فارسیوان یو شاعر دی هغه وایي یو خواته چې کرسي ذی شب قدر نشانی هر شب قدر از اگر قدر بدانی یو خواجه ته څه تپوس کوي چې د ليلة القدر څه نشانې دي او څه نښې دي او څه دي او څه دي هره شپه چې د رمضان ده دا د قدر شپه ده که دې قدر وپېژنئ د سړی پرې سوچ وکړئ الله رب العزت تاسو له وخت درکړی دی یو فارغ ټایم درکړی دی د رمضان کې سړی دومره کارونه کوي نو سړی ذکر او اذکار کې عبادت او ځان مشغول کړي یقینا دا رمضان دپاره موږ د لپاره خیر او د برکت والا میاشت وګرځي واخر دعوانا الحمد لله